सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 149। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 149। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैक। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल फ़लिल्लाहिल हुज्जतुल बालिग़ा फ़लौ शाअ लहदाकुम अजमईन। क़ुल हलुम्म शुहदाअकुमुल्लज़ीन यशहदून अन्नल्लाह हर्रम हाज़ा फ़इन शहिदू फ़ला तशहद मअहुम वला तत्तबिअ अहवाअल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना वल्लज़ीन ला युमिनून बिलआखिरति वहुम बिरब्बिहिम यादिलून। क़ुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिही शैअन व बिलवालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इम्लाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हर मिन्हा व मा बतन वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम ताक़िलून। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफुल कैल वल मीज़ान बिलक़िस्त ला नुकल्लिफ़ु नफ्सन इल्ला वुस्अहा वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुर्बा वबिअहदिल्लाहि औफ़ू ज़ालिकुम वस्वाकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूर अनआम अतम सिपारा आयत नंबर 149। उस दी ज़ैना दा बयान द दलील यकीनी दे په وحدانیت د الله تعالی باندې چې هغه کتابونه نازلول او رسولان دار علی گل دي الله فرمای قل تورتو آیا فللہ الحجة البالغة پس خاص د الله د پاره د دلیل محکم البالغه چې د صدق او عربی او فصاحت بلاغت انتها ته رسیدلې وي د ربیع بن انس نه روایت ته چې هغه چا سره اس حاجت هغه نشته چې الله تعالی باندې بلکې الله تعالی هغه د پاره حجت بالغه دی په بندگانو باندې لیکن د هدایت په اختیار د الله تعالی کې دی فلو شاء لهداکم که الله اوغواړي خامخا هدایت پو کې اجمعین تاسو ټولو ته نو فرمای بیا ورپسې آیات کې آیت نمبر 150
دا مطلب د دلیل د دی د علماؤنا فرمای قل تورته وایا هلم یعنی راولی تاسو. دا مطالبه د دلیل د مشرانو رؤساو د مشرکینو نه، یعنی د شرک د پاره دلیل لکه چې اتباع کشران هغه نشي پیش کولی، نو دغه شان د دوی مشران دا نشي پیش کولی. نو الله فرمای قل تورته وایا هلم شهداءکم الذین راولی خپل گواهان علما هغه کسان یشهدون چې گواهیو کې ان الله بیشک الله تعالی حرم حرام کړی دي هذا دا مذکوره اشیاء. نو فرمای هاذا پدې کې اشاره د هغه ته چې هغه په آیت نمبر 138 او 139 کې هغه ذکر شوی دي. نو فرمای چې فإن شهدوا فلا تشهد معهم، پس کچری دی په دروغ دغه گواهیو کې نو ته اعتبار مکو د دی گواهی د پاره. او بیا فرمای ولا تتبع تابعداری مکوا الذین یعنی د آغی احواء الذین د خواهشاتو د آغا کسانو کذبو بی آیاتنا چې تکذیب کړی د آیاتونو زمونږه. نو ګوره فإن شهیدو د دې نه مراد دا دی که دی بیان د دی د ځان نه بې دلیله وکړي نو ته ورسره ملګرتیا مه کوه، ځکه چې د خواهشاتو تابعداري کول الله فرمایي دا منع دي. نو پیغمبر ته وایي که دی د ځان نه په دې باندې ګواهي کوي نو ته د دې ملګرتیا او د دې ګواهي د هغې تابعداري مه کوه. والذین لا یؤمنون کسان چې ایمان نه راړي بالآخرت په آخرت باندې وهم بربهم یعدلون او دی خپل رب سره نور څوک برابري یعنی شریکي ورسره. بیا ورپسې آیات کې فرمای آیت نمبر 151 د دې آیات نه تر اخره پورې دا دریم باب دی. د دې آیات نوالی تر صورت تر اخره پورې دا دریم باب دی او پدې کې ذکر د شپږو حرامو او د 5 حکمونو دی. د دې ځاینا تر اخره پورې دا دریم باب دی او پدې کې د شپږو حرامو او د 5 حکمونو هغه ذکر دی چې د هغې نه خلاف کول حرام دي. او بیا دلیل نقلی د کتاب د موسی علیه السلام نه دی، بیا قرآن کریم ته ترغیب دی. انو فرمای الله وی قل ته ورته ووایه، یعنی دی خلکو ته ووایه چې تاسو کوم څیزونه په ځان باندې حرام کړي دي هغه حرام نه دي، بلکې دی ته الله تعالی محرمات بیان کړي دي. او تفسیر قرطبی وی چې په دې ټول علماو باندې د دې محرماتو بیان کول چې دی نو دا لازم دی. قل ته ورته ووایه دا بیان د تحریمات الله دی. په سوره مائده کې تحریمات الله ذکر تفصیلا نو شوه، دی ځای کې د هغې ذکر تفصیلا کوي. قل تعالو ته ورته ووایه دی خلکو ته، تعالو کې اشاره ده چې دا منل سبب د علو او د رفع دی. د ابن ابي حاتم مرفوع روایت هغه ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با په دې درو آیاتونو باندې د صحابو نه به بیعت اغستو. ما حرم ربکم په دې کې کوم 5 چې اوامر ذکر شوي دي نو د هغې نه خلاف کول دا سری حرام دي، دا د حرم لاندې هغه ذکر کړي دي. بیا دا کارونه کم چې په دې آیات کې ذکر شوي دي په دې باندې ټول عقل والا هغه پوهیږي چې دا قبیح دي، لیکن مخالفت کوونکو هغې د عقل نه خلاف کار چې دی نو هغې کړی دی، دې ته ښه کارونه وایي. نو ځکه الله تعالی وفرمایل لعلکم تعقلون، آیا تاسو کې عقل نشته په دې باندې تاسو نه پوهیږئ؟ نو فرمایي قل ته ورته ووایه تعالو راشئ تاسو اتلو چې بیان کم تاسو ته ما هغه حرما چې حرام کړي دي ربکم رب ستاسو علیکم په تاسو باندې، الله په تاسو باندې حرام کړي دي. اتلو یعنی اتلو الذی حرم ربکم، هغه چې حرام کړي الله تعالی په تاسو باندې نو 5 نواهی دي او 5 اوامر دي. په دې کې 5 نواهی کم دي
الله فرمایي لا تشرکو شرک مکوئ. لا تقتلوا اولادکم خپل اولاد مو وجنئ. لا تقربوا الفواحش من نزدیکیږي بے حیائی ته. لا تقتلوا النفس التي حرم الله او مو وجنئ تاسو یو نفس هغه چې حرام کړی الله تعالی. او پنځم سوی ولا تقربوا مال اليتیم د یتیم مال چې دی انو دا مخری تاسو من نزدیکیږي مال د یتیم ته. بیا ورپسې پنځه پدې کې اوامر دي هغه داري وبالوالدین احسانا ای احسنوا بالوالدین احسانا. او دویم اوفوا الکیل والمیزان. او دریم اذا قلتم فعدلوا. سلورم وبعهد الله اوفوا. او پنځم داري وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه. اوس دې ځای کې فرمایي چې الله ډومبې وی ولا تقتلوا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا چې شرک نه کوي تاسو ولا تقتلوا موجنئ تاسو. دا قتل درې قسمه دی. اول قتل حقیقي لکه چې مشرکانو جاهلیت کې هغه طریقه وه. دویم قتل په طریقې د اسقاط حمل او ضبط د تولید منصوبه بندي. او دریم قتل حکمی یعنی د دین او د علم نه محروم کول او د دنیا په علمونو کارونو کې مشغوله کول د پاره د رزق د ګټلو. نو پر آیات کې منع ده د غریبانو خلکو چې د خپل روزای د غم د وجې نه بچي هغه قتل کړل. نو لہذا الله فرمایي داسې مه کوئ. درې قسمه قتل په دې کې ذکر کو. یو هغه قتل چې کومه طریقه هغه قتل حقیقي دی چې مشرکانو به جاهلیت په دور کې خپل بچي به ژوندي خخول. یو دا شوه. دویم قتل هغه طریقه د اسقاط حمل ده چې کم خلک حمل ضایع کوي یا مطلب دا دی چې هغه ضبط د تولید کوي منصوبه بندي ورته وي. وی دو ہی بچے وہ ہی اچھے. چھوٹا خاندان خوشحال پاکستان. دا وی دا سنا الله وی دا تو اولاد قتلې کنه دا قتلې نه نور څه چل ور سره کې. دریم قتل حکمی دی یعنی د دین د علم نه محروم کول. لکه ستا د بچو د تربیت د علم وخت او ته هغې ته چې شابه ماله به مزدوري کوئ ماله به پیسې ګټئ. دام چې دی نو ظلم دی او دام د قتل دی. فرمای ولا تقتلوا اولادکم موجنی اولاد من املاق. د وجنا د سنا من املاکن د وجه د یری د لوګینا. ته وایي چې یاره زما بچي پیدا شي دی به څه خوري. ته چې الله پیدا کړې تا څه خوړل یا ته چې اوس ژوندی ته څه خورې. الله چې تاله رزق درکوي او دا دومره غټ غټ سمندرونه دي او پای کې دا دومره لوی لوی زناور دي هغوی له الله رزق ورکوي نو ولې تاله به نه درکوي. من املاق نو یعنی د روزی د وجې نه خپل بچي چې دي هغه ووجني ختمي کی. نو املاک یې ویلی دی ځکه چې فقر فی الحال موجود وي. نو فرمایي چې الله وی ولا تقتلوا اولادکم من املاق. مه وجنئ تاسو د یرې د لوږې د وجې نه خپل بچي. نحنو نرزقکم. نو فرمایي چې نحنو مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم تاسو ته او دیتا تاسو ټولو ته الله فرمایي مونږ رزق درکو. نحنو نرزقکم سره اوس دې ځای دا ذکر کو چې هر کله چې د فقیرۍ په وخت کې انسان اول د ځان فکر کوي نو اول د پلارانو ذکر وکړه په نرزقکم سره او د مالدارۍ په وخت کې د اولاد ذکر کوي نو هلته مخکې هغه یې راوړلی حرما. او بیا فرمایي ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نو الله فرمایي چې موجنی یا منځ دی کېږئ تاسو بے حیاي کارونو ته ما ظهر هغه چې څرګند وي وما بطن او هغه چې پټ وي. یعنی ما ظهر منها وما بطن هغه چې هغه ښکاره وي او یا هغه چې هغه پټ وي. نو الله فرمایي تاسو دې ته مه نږدې کېږئ.
نو ما ظهر منها وما بطن بے حیائی زنا پخکارا او پټه دواړو طریقو سره حرام ده او جرم دی، لیکن مشرکانو به زنا پخکارا طریقې سره رضالت ګڼو او په پټه طریقې باندې به د خواصو د پاره به شرافت ګڼو. الله فرمای الا بالحق، مگر دا چې حق دی. یعنی ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي، او مو وجنی تاسو نفس التي آغا حرم الله چې حرام کړي الله تعالی، یعنی آغا چې الله تعالی حرام کړي دي مو وجنی تاسو آغا نفس د پاره الا بالحق، مگر په حق. یعنی دا ټولي خبرې دا سری دا حق دي. الا بالحق د قتل بحق 3 صورتونه دي. یو توي قتل ارتداد، دویم توي قتل قصاص، او دریم چې دین هغه حدن په زنا بعد الاحسان سره. نو فرمایي چې الله وی ذالکم وصواکم، یعنی حکم درکې تاسو ته الله تعالی به پرې سره لعلکم تتقون، دې لپاره چې تاسو پوه شئ. نو فرمایي ذالکم وصواکم، دا تاسو ته یعنی وصیت د الله تعالی هغه تاکیدی حکم دی چې منسوخ نوي. او بیا فرمایي لعلکم تعقلون، دې لپاره چې تاسو د عقل نه کار والی. او بیا ورپسې الله فرمایي آیت نمبر 152 دا کارونه مشرکانو منل چې دا خو اخلاق دي، لیکن بیا هم د هغې خلاف کو، ځکه یې ورته وفرمایل لعلکم تذکرون، یعنی د دې کارونو خایس مه هیروئ. نو الله فرمایي ورپسې آیات کې وایي چې ولا تقربوا مال الیتیم، منځ دې کېږئ تاسو مال د یتیم ته الا باللتی، مگر په هغه طریقه باندې هي احسن چې ښایسته وي، حتی یبلغ اشد، تر دې پورې چې هغه ورسي بلوغت خپل ته. هي اشد معنی داره چې کله هغه بلوغت خپل ته ورسي. نو فرمایي ولا تقربوا مال الیتیم، منځ دې کېږئ د یتیمانانو مالونه چې دي. نو دا ډېر خلک اوس هم شته چې د یتیم مال دا ډېر په غلطه طریقه باندې استعمالوي. د یتیم مال ډېر په ظلم سره هغه خوري. الله فرمایي داسې مه کوئ. یعنی حتی یبلغ اشد، تر دې پورې چې هغه ورسیږي. نو ګوره دا غایه د مذکور د پاره نه بلکې د مفهوم د پاره ده چې هغه تسلیم او حواله کول دي. یعنی د یتیم مال د هغه حفاظت کوئ، هغه ته مه حواله کوئ تر څو پورې چې هغه بلوغت ته نه وي رسېدلی. لا نکلف نفسا الا وسعها، نو الله فرمایي لا نکلفو. نو بیا ورپسې فرمایي واوفوا الکیل والمیزان، او پوره ورکوئ تاسو پیمانه والمیزان او تلل بالقسط په انصاف سره. نو نن وګورئ تاسو معاشره کې څومره خلک په انصاف سره چې دی نو هغه تلل کوي، ټول بې انصافه لګیا دي. که سبزی والا دی هغه ځان له بې انصافي کوي او د قصاب خوا له خو تلی نه شي. که هغه له لاړې وایي لالا څنګه و پوهېږي. پخوا زمونږ په دې علاقه کې یو قصاب ډېر مشهور ډېر او دومره خوږه خولې وه، دا مشرانې خبرې کوي. نو هغه چې دی نو وی به لالا څنګه دی او بیبي ښه وه او دا بچ بیبي به که نو هلته به یې ورته سره ډوکې ویشتې و. نو الله فرمایي واوفوا الکیل والمیزان، کیل هم پوره کوي او میزان هم پوره کوي. که مثال لکه بعضې خلک داسې ومي چې ګورې هغوی 2 قسمه تلې ساتلي، په یو باندې اغستل کوي په بل باندې خرڅول کوي. دا هم ظلم دی ګورې ښه، چې مطلب دا دی چې علي په یو ریټو او مطلب خرڅې بیا ورکې په بل باندې، داسې به نه کوي. نو فرمایي چې لا نکلف نفسا الا وسعها، مونږ تکلیف نه ورکو هیڅ چاته الا وسعها مگر په قدر د طاقت داغه. واذا قلتم فعدلوا، او کله چې تاسو وینا کوئ. فعدلوا یعنی کله چې تاسو خبرې کوئ. نو بیا الله فرمایي لا نکلف نفسا الا وسعها. واذا قلتم، دا قلتم دا قول عام دی، که فیصله کولو کې وي یا شهادت وي یا دعوت او تبلیغ وي. نو الله فرمایي فعدلو،
عدل په معنا د حق او د رښتیا ویلو سره دی. که یو سړی مثال هغه چاته د دین خبره کوي، یو سړی مسائل بیانوي، نو دله پکار داري چې حق مسائل بیانوي. چانه یاره نه ده پکار، روزي الله ورکوي. پوهېږي؟ روزي الله ورکوي. نو چانه یاره نه ده پکار چې یاره زه به ووایم چې سود حرام دی، مطلب یو سړی سود کوي نو هغه به بیا زما قدر عزت په نه کوي. نه دی کوي که نه، سود خو ډېر سخت ګناه دی. یو سړی دی هغه که زه مثال یاره دا پلانۍ مسله بیان کړم، ما نه به پلانې خفه شي، نو چې پلانې کې دا ګناه دی ته خو هغه ته نه وایې که نه، ته خو مسله بیانې، پکار ده چې هغه ځان نه دا ګناه وباسي. لا نکلف نفسا الا وسعها، مونږ تکلیف نه ورکو هېچا ته مګر الا وسعها په قدر د وس د طاقت د هغه. واذا قلتم فعدلوا، کله چې تاسو وینا کوئ په انصاف سره کوئ. که ته یو سړي له ګواهي کې هم په انصاف سره کو، نه وروره ما خو زه غلطه نشم کولی، ما داسې داسې کار لیدلی دی، بس درې ګواهي ورکول. اگر کاغذ ستا خپل وي یا پردی وي، ولو کان ذا قربا، اگر که وي هغه چې یعنی قربا ستا خپل وي، نږدې وي تا ته، یا په هغې باندې ولو کانا اگر که وي هغه څوک ذا قربا چې حکم پې کولی شي. وبعهد الله اوفو، یعنی خپلوان او وعده د الله تعالی پوره کوئ. ذالکم وصواکم، او دا حکم درکوي تاسو ته الله تعالی په دې سره لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو څه کوئ، یعنی تاسو نصیحت والی د دې نه، تاسو د دې نه چې دی نو هغه څه والی، نصیحت د دې نه والی. بیا الله فرمایي وان هذا صراطی مستقیما، آیت نمبر 153. دی آیات کی یو امر او یو نهی دا. صراط مستقیم نه مراد قرآن او سنت تے. السبل نه مراد آغا ټولی طریقې او نظریه او مذهبونه دي چې د قرآن او د سنت نه خلاف دي، لکه یهودیت، نصرانیت، مرزایت، رافضیت او تمام بدعات او رواجونه دا ټول پرې کې داخل دي، او قرآن او سنت اتباع سره حاصلېږي، تقوا حاصلېږي، نو ځکه یې دلته تقوا ووي. الله فرمایي وان هذا، اشاره ده یعنی اعتقادات او شرایع، صراط وی لار زمانه چې څوک روان شي نو ما ته به رارسي، چې په صحیح عقیده باندې روان شي الله ته به رسي، مستقیمه، نو دا نیغه لار ده الله ته. فاتبعوه، تابعداري. وان هذا صراطي مستقیما، الله فرمایي تاسو حکم یعنی حکم یې کړی تاسو ته صراط وي د لارې زما، فاتبعوه، تابعداري کوئ، روان شئ. ولا تتبعوا السبل، او مزئ په نورو لارو، فتفرقا، یعنی هغه به تاسو جدا به کي بکم تاسو دپاره، عن سبیله، د لارې د الله تعالی نه. که چېرې تاسو په بله لاره باندې ځئ نو الله فرمایي چې بیا به تاسو زما د لارې نه هغه به تاسو جدا شئ. نو ذالکم وصواکم، او دا حکم او وصیت درکوي تاسو ته به په دې سره، لعلکم، دې دپاره تتقون چې تاسو شئ پرهیزګار شئ، متقیان شئ. نو وان هذا صراطی مستقیما وصواکم فتفرق بکم، الله فرمایي تاسو به جدا شئ. فتفرق بکم، نو تفرق دا یعنی الله وایي چې تاسو به جدا شئ، د نیغې لارې نه به بل طرف ته به تاسو هغه به واوړئ. نو ذالکم وصواکم، دا مذکور حکم الله تاسو ته ذکر که د پاره د دې چې تتقون، چې تاسو متقیان شئ. او بیا ورپسې چې دی آیت نمبر 154 په دې کې ثم آتینا موسی الکتاب، دا دلیل نقلی دی د کتاب د موسی علیه السلام نه، او پای کې دا اوامر او نواهی ذکر دی. ثم د پاره د ترتیب د اخبار دی، یعنی ثم اخبرکم الذي احسن، مراد نه بنی اسرائیلو کې محسنین کسان دی، یا موسی علیہ السلام مراد دی. علی الذی احسنا، الذی احسننا مراد په بنی اسرائیلو کې محسنین کسان دی، یا موسی علیہ السلام مراد دی. او دا کتاب تورات د هغې دپاره پوره حجت او په دې باندې پوره احسان د الله تعالی د طرف نه. او یا مراد د الذی احسننا
هغه طریقه ده چې هغه ښایسته وي. تماما په معنا د تامن کاملا سره دی. پوره کتاب داغه په وجه او طریقې سره هغه ښایسته دی. لعلکم بلقاء ربهم اشاره ده چې کتاب د الله تعالی سره تعلق ساتل دا سبب د پوخوالي د ایمان دی په قیامت باندې. بیا ورپسې آیت نمبر 155 الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه. دا ترغیب د قرآن ته په ذکر د دوو صفاتو د کتاب او د دوو اوامرو او د یو حکمت سره. الله فرمایي وهذا کتاب انزلناه. دا دلیل وحی دی. وهذا کتاب انزلناه دا دلیل وحی دی او دا تنوین د پاره د تعظیم د په کتابون کې. انزلناه کې نسبت د نزول خپل ځان ته الله کړی د پاره د تعظیم. او بیا فرمایي فتبعوه یعنی د دې کتاب اتباع کوي د مخالفت نه ځان وساتئ او دا سبب د رحم کېدو دی. نو څوک چې د قرآن یا د قرآن والو مخالفت کوي الله به تباه کوي او ختمی به. چا چې د پیغمبر یا داغه د مرګرو یا داغه د کتاب بیزتی کړي دا داغه مخالفت کړي الله د مخ د ځمکې نه روک کړي او بیمانه د دنیا نه چې هغه بوتلې. نو الله په دې کې ذکر کوي فرمایي وهذا کتاب انزلناه یعنی دا عظیم الشان کتاب دی. انزلناه نازل کړی دی مونږ دې لپاره مبارکون چې برکت والره یعنی مبارکون برکت والره. د دې صورت په آیت نمبر 92 کې داغي تشریح هغه تیر شوی ده. الله فرمایي مبارکون ای کثیر الخير فی الدنیا والآخرة. ډیر خیر والره په دنیا او آخرت کې. مبارکن انزلناه نازل کړی دی مونږ دې لپاره یعنی برکت والا کتاب دی. مبارکن قارئه برکت والا دی وینکې د دې. مبارکن خادمه یعنی برکت والا دی خادم دی قرآن. مبارکن سامعه الله فرمایي برکت والا دی هغه کس چې اوري دا قرآن. دا قرآن چې څوک اوري څوک وی څوک اوري څوک خدمت کوي انو دا سوال لري دا برکت والي. واتقوا ځان بچ کوي د سنا یعنی واتقوه ځان بچ کوي لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو باندې رحم وشي. نو د سنا ځان بچ کوي د مخالفت د کتاب الله نه د قرآن مخالفت پنه کې. بیا ورپسې آیت نمبر 156 فرمایي دا دفع د اول عذر دا. دوه ډلې یهودیان او نصارا دي چې هغوی ته تورات او انجیل نازل شو او موږ د هغوی د لوستو نه غافله یعنی غافله. یو دا چې هغه په عجمای ژبه وه سوریاني عبراني عرب پای باندې نه پوهېدل. او دویم دا چې هغوی به هغه به پټول او بیان به عامو خلکو ته هغه به نه کو. نو الله څه وکړل فرمایي چې ان تقولو د دې لپاره چې تاسو به دا ونه وایئ انما انزل الكتاب بېشکه چې نازل شوی دی قرآن پس کې انزل الكتاب نازل کړی شوي کتابونه علی طائفتین په دوو ډلو باندې چې یو یهود او بل نصاراو من قبل و مخکې د دې نه. وان کنا او په تحقیق سره ومونږه عن دراستهم د لوستو د هغوی نه لغافلین بې خبره. نو تقولون مخکی کراهیت. نو الله فرمایي چې ګوره تاسو دا وایي چې یاره الله جل شانه مونږ ته دا کتاب دا نازل کړی دی نو دا په عجمای ژبه کې مونږ په دې باندې نه پوهېدو. اوس ورپسې آیت نمبر 157 پای کې څه وایي دام د دفع د دویم عذر ده. داسې په سورې فاتر آیت نمبر 42 کې به راځي. او تقولون مخکی کراهیت لفظ په نزد د بیسریانو او لعلا په نزد د کوپیانو باندې هغه پټ دی. لعلا او تقولو لکنا اهدا منهم. دا داوه د عربو په دې وجه سره دا چې هغوی ځان کې ډیر عقل او تیزی هغه پوره فکر او انابت هغه ګڼي. ورحمت د دې نه وروستو کذبتم جمله پټه ده. وصدف عنها یعنی فرمایي چې دلته
وصدف عنها. نو فرمایي چې فمن ازلم ممن کذب بآیات الله، هغه څوک چې لوی ظالم د هغه چا نه چې دروغ ګڼي آیاتونه د الله تعالی، وصدف عنها او اعراض کوي د هغې نه. نو الله فرمایي سیجزي الذین، زرد چې مونږ به وربکو هغه کسانو ته یصدفون عنها عن آیاتنا، چې اعراض کوي د آیاتونو زمونږ نه، سوء العذاب، الله فرمایي څه عذاب بوله ورکو. نو وصدف عنها دا لازمی او متعدی دواړه راتلی شي، لیکن تفسیر ابن کثیر دلته متعدی معنی غوره کړې ده. یعنی نور خلق منکی او بیا هغه زورنه د اعراض کوونکو ته د قرآن نه، او دا سبب د عذاب دی، د دې وجې نه پرې باندې بیا بیا تصریح کړې ده. او بیا ورپسې چې الله فرمایي بما کانوا یصدفون، په سبب د دې باندې چې دوی اعراض کو د قرآن نه. او بیا فرمایي هل ينظرون الا ان یأتی ان تأتیهم الملائکه، آیت نمبر 158. دا یره د عذاب دنیوي ده، تکذیب او اعراض کوونکو د قرآن ته. یعنی دې ته دلیلونه بیان شو او قرآن هم دې ته راغی، لیکن دې نه مني، بلکې انتظار کوي د عذاب او د مرګ چې کله راشي بیا به ایمان نه اړي. لیکن هغه وخت ایمان هغه بیا نه قبلیږي. یأتی ربک، دا د متشابهاتو نه دی، په ظاهر باندې زمونږ ایمان دی بغیر د تاویل او تحریف او بغیر د تمثیل او تشبیه نه، او په حقیقت د کیفیت الله تعالی پوهیږي. یأتی ربک، څنګه براتلل کوي رب ستا. یوم، په هغه ورځ باندې یأتی بعض آیات ربک، په کومه ورځ چې راشي بعضې نشانې د رب ستا، لا ینفع نفسا ایمانها، پایده به نه ورکوي اس یو نفس ته ایمان راړل، لم تکن آمنت، یعنی چې ایمان یې نه وي راوړی مخکې د دې نه، من قبل مخکې، او کسبت یا یې نه وي کړي فی ایمانها په حال د ایمان کې خیرا نیکي. نو بعض آیات ربک مراد د دې نه وخت د غرغرې دی، د زنکدن دی، او د نور ختل دی د مغرب نه. نو پرې دواړو وختونو کې توبه بیا نه قبلیږي. کله چې انسان ته وخت د غرغرې راشي نو بیا د چې دی نو هغه څه کېږي نه قبلیږي. او بیا ورپسې فرمایي او کسبت پی ایمانها خیره، یو معنی دا چې پایده به نه ورکوي یو نفس ته عمل د خیر، یعنی توبه کول چې نیوي کړي په حال د ایمان کې. خیر یعنی توبه تقدیر د عبادت بداسې وي چې او نفسا لا ينفع کسب عمل الخیر لم تکن کسبت پی ایمانها خیره. تفسیر ابن کثیر دلته دا دویمه معنی هغه ذکر کړې ده. هغه وایي چې پایده نه ورکوي ایمان بالکل، کله چې ایمان نه وي راوړی مخکې د دې نه، یا ایمان به یعنی فایده کامله نه ورکوي چې نه وي کړی په حال د ایمان کې نیک عملو. کامله فایده دا ده چې بغیر د عذاب نه دی جنت ته داخل شي. نو په دې توجیه سره په آیات کې عموم د نفی دی. نو فرمایي چې دته فایده دا نه ورکوي. لم تکن، قل ته ورته ووایه انتظروا، تاسو انتظار کوئ، انا منتظرون، او بېشکه موږ هم انتظار کوونکي یو. یعنی تاسو هم انتظار کوئ او موږ هم انتظار کوونکي یو. نو الله فرمایي یعنی دوی هم انتظار کوي او تاسو هم انتظار کوئ. او بیا ورپسې چې دی نو هغه فرمایي چې ان الذین، آیت نمبر 159. دی آیات کی زورنه د هغه چاته چې قرآن او سنت پرېښودو او مختلف ډلې شوي. په حدیث د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کې دي چې دا د دې امت هغه خلک یادوي چې هغوی ځان نه په دین کې شپې شتي راوباسي. خو ګورئ تفسیر ابن کثیر لیکي چې د دې حدیث رفع چې دی دا ثابت نه ده. ان الذین فرقوا، بېشکه هغه کسان فرقو، دا یا په خپله معنی باندې دی، یعنی دین ټوکړي ټوکړي کړی وي چې کومې د طبیعت موافقي هغه مني او چې کومې د طبیعت موافق نی هغه نه مني. فرقو خپله معنی دی، یعنی دین ټوکړي ټوکړي کړی دی او هر یو ټوټې ته پوره دین ویلی دی. یا فرقو په معنی د فارقو سره دی، فرقو په معنی د فارقو سره دی، یعنی د دین اسلام نه جدا شوی دی. او دا وصف د تفرق او د تفریق په یهودیانو او نصاراو کې موجود دی.
فرقوا دینهم شیعا وکانو شیعا او دی ډلې دي مختلفې، یعنی او دی ډلې دي شیعا مختلفې، لست نیت منهم د دین فی شیء په اس تعلق سره، اس تعلق دی سره ملره، یعنی تر دی سره اس حال کې تعلق مساته او استاد دی په باره کې د تپوس پتا نه نشي کېدی. انما امرهم بیشک معامله د دی الی الله اوس پاره الله ته، ثم ينبئهم الله به خبر کړي دی بما پاغه باندې کانو چې دی یفعلون کول. نو الله فرمای لستا منهم پی شی، یعنی استاد دی سره تعلق نشته او ستانه بر دی په باره کې تپوس دا بنی کیږي. من جاء بالحسنه فله آیت نمبر 160 دا تفصیل د جزای اخروی دی، یعنی ډلو ته اعتبار نشته بلکې اعتبار حسنه او سیئه تره. اوس که یو ځای کې زر کسان راجمعي او هغه ټول چې په غلطه باندې او بل طرف ته 2 کسان دی هغوی په سمه باندې، نو دا 2 چې دي دا د زرو نه بهتر دي. یو سړی نیک عمله دی بل طرف ته 100 کافران دي، یو طرف ته یو مؤمن دی، مؤمن بهتر دی. الله فرمای من جاء سوک چې راړي بالحسنة نیکی فله 10 امثالها وی بد د پاره 10 چند ثواب داغي. 10 امثالها دا ذکر د ادنا ثواب دی، د دینه په بره مقدار دا معلوم نه چې الله به څومره ورکوي، هغه الله ته پته ده. نو فرمای ومن جاء بالسیئه او سوک چې راړي ګناه فلا یجزا پس سزا به نشي ورکولې مگر په مثل داغي وهم لا یظلمون او په دې به ظلم چې دا به نشي کېدی. نو دا بشارت ای 10 حسنات امثالها، ځکه چې حسنات مؤنث دی نو 10 ځکه دا مذکر راغلی او ذکر د 10 چې هغه ادنا مرتبه ده. نو فرمای چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها. حسنه عمل دی چې په عقیده د وحدانیت او په طریقې د سنت باندې وي او سیئه د دې خلاف وي. نو الله فرمای چې تاسو نیک عمل کوئ، خیسته عمل کوئ چې الله تاسو ته پاغي باندې اجر درکړي. نو دا اجر د پاره نیک عمل کول او خیسته عمل کول بری بتاوس ته الله اجر درکړي. ترجمه ته وګورئ. الله فرمای قل تورته وایا فلله الحجة البالغه، یعنی خاص الله د پاره د دلیل البالغه رسیدن کے کمال تا. قل تورته وایا فلله الحجة البالغه، یعنی خاص الله د پاره دلیل رسیدن کے کمال تا. فلو شاء لهداکم کچر غختل الله تعالی لهداکم نخامخا هدایت پیکړو تاسو ته اجمعین ټولو ته. قل هلم شهداءکم الذین ورتوا راولی تاسو شهداءکم عالمان خپل الذین آکسان یشهدون ان الله چې گواہی ورکی بیشک الله تعالی حرم حرام کړی دی هذا یعنی دا. فإن شهدوا پس کچره گواہی وکړه دی فلا تشهد معهم پس ته یعنی مکو گواہی دی سره ولا تتبع اهواء الذین او تمکو تابعداری د خواهشات دا کسانو کذبوا بآیاتنا چې درو غنی آیاتونه زمونږه والذین آخلق لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرة په آخرت باندې وهم او دی بربهم پخپل ربانی یعدلون نور خلق برابری. الله فرمای ورته وایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم، ورته وای راشي تاسو تعالوا راشي اتلو چې اول ولمز ما حرم الله فرمای چې حرام کړی ربكم رب تاسو علیکم پتاسو باندې الله تشرکو مشرک وای تاسو به داغ سره شیئن پیسیس کی وبالوالدین احسانا او مور پلار سره احسان کوي خېګړه ورته کوي. مور پلار سره خېګړه کوي. نن سوار مور پلار سره سو خېګړه نه کوي ولی چې تا کور ته داسې بلا راوستي چې تا نه مور پلار جدا کی، تا د مور پلار نه جدا کی 20 کاله 30 کاله 15 کاله تا اگر الوی کی او بیا داسې بلا راشي چې هغه تعالی په غوږو کې کار کوي لګیای بیا ته مورم نه پیژنې خورم نه پیژنې رورم نه پیژنې. نو په آخرت کې خو یوم په کار نه راځي، خو
مطلب دا دی چې خپل عمل بری پکار راځي خو مور پلار سره احسان کوا د دې قدر کوا احترام کوا عزت کوا ډیر خلک مونږ وینو دوه خبرې ډیر زیات عام شوي دي دوه خبرې یو دا خبره چې په کورونو کې نه اتفاقای د څه د وجې نه د دې د وجې نه چې هغه کومه بلا تا راوستې ده نو د هغې تربیت داسې شوی دی چې هغه مطلب د ورور به د ورور نه جدا کوي او پلار چې دی نو هغه به د زوی نه جدا کوي او مور چې دی نو هغه به هم د زوی نه جدا کوي نن سبا کورونو کې دا زیات جنگ جګړې نه اتفاقای د دې نه راځي او دویمه خبره دا ده چې هغه ډېر بد عمل دی نن سبا خاص کر زمونږ د ثوابی چې دی نو دا په دې کې ډېره په ټاپ باندې روانه ده نن سبا هغه دا ده چې په کورونو کې دغه ډېر شوی دی طلاق معاملې ډېرې شوي دي چې 10 مسلې راځي پای کې به 9 مسلې چې دا به پکې د طلاقي او بیا وایي ما خو نشه کې ویلي او ما خو داسې ویلي او ما خو داسې زه نه هم پوه شوې په دې کې پوه ناپوه نی ښه دا تا سره ګاډي چل نه زده کو پوهېږي که نه دا هسې به هم چې دی نو د دې نوم به په خوله باندې نه هلې زیات تر مسلې چې مونږ ګورو ډېر زیات لکه خلک تپوسونه یو خو ګوره هغه معامله ده کله مثال کور نه جوړېږي او معاملات برابر نی نو هغه خو الله اجازت ورکړی دی یو داسې چې په نه څه خبره باندې بس مطلب دا دی چې زه به تاله داسې داسې وکړم زه به تا سره داسې داسې وکړم نو که دغه وخت کې تا د دې خولې نه اسم غول دوړی او چې دا دې تې ودوړول خبره دې ختمه کړه نو دا معاملې ډېرې شوي دي کورونه سم کوي د یو بل احترام وکوي قدر وکوي عزت وکوي الله بدله خیر درکړي برکت بدله درکړي په کور کې مینه محبت نشته ولې بل از مې ته ویلي وو پوهېږې که نه ګزاره پکار ده د دواړو د طرفونه الله فرمایي وبالوالدین د مور او پلار سره احسانا نیکي کوه ښځه وایي نیکي به ورسره نه کوې بدي به ورسره کوې تاله زه الله درکړی یم مور او پلار پرېږده داسې به نه کوې چې مور پلار به پرېږدي ولا تقتلوا او مه وژنئ تاسو الله فرمایي اولادکم زامن خپل اولاد لره من املاکن د وجې د لوږې نه ته وایې چې سبا به څه خورمه نحنو نرزقکم و ایاهم او مونږ رزق درکو تاسو ته و ایاهم او دوی ته ولا تقربوا الفواحش او مه نږدې کېږئ بدو کارونو بې حیایۍ ته ما ظهر منها وما بطن چې ښکاروي منها د دې نه وما بطن او هغه چې پټ وي ولا تقتلوا او مه وژنئ تاسو النفس یعنې نفس لره التي حرم الله چې حرام کړی دی الله تعالی الا بالحق مگر په حق ذلکم وصواکم او دا یعنی په حکم درکوي تاسو ته به پرې سره لعلکم تعقلون دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار والی ولا تقربوا مال اليتیم الله فرمایي مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه باندې چې هغه زیاته غوره ده حتی یبلغ اشده تر دې پورې چې ورسیږي دا یتیم خپلې ځوانۍ ته واوفوا الکیل او پوره ورکوئ پیمانه والمیزان او طول بالقسط په انصاف سره څوک به انصاف کوي امریکې نه بوله خلک راولو دا مونږ ته الله وایي که نه لا نکلف نفسا مونږ تکلیف نه ورکوو هېڅ یو کس ته الا وسعها مگر مطابق د وس د هغه واذا قلتم فعدلوا او کله چې څه خبره کوئ تاسو نو په انصاف سره کوئ ولو کان ذا قربا اگر کستا رشته دار وي وبعهد الله اوفوا او وعده د الله تعالی پوره کړئ ذلکم وصواکم دا حکم کوي تاسو ته الله به پرې سره لعلکم تذکرون دینه چې تاسو نصیحت والی وان هذا صراطی مستقیما او بیشک دا قرآن لار زما دا مستقیما نیغا فاتبعوه روان شی تاسو پدې باندې ولا تتبعوا السبل او مزی پنور
شي واتقوا ويريږئ لعلکم دې دپار چې تاسو باندې ترحمون رحم وکړی شي ان تقولوا چې دا تاسو اونوای انما بېشک انزل الکتاب نازل کړی شوي دي کتابونه على طائفتين په هغه دوو ډلو باندې من قبلنا مخکې د دینا وان كنا او بېشک اومونږ عن دراستهم د لوستو د هغوی یعنې هغوی لغافلین خامخا بې خبره او تقولوا یا چې اونوای تاسو لو انا انزل علينا الكتاب کچره مونږ یعنی نازل کړی شو په مونږ باندې کتاب لکنا خامخاوی به مونږه اهدا ډېر هدایت والا منهم دا غینا فقد جاءکم یقینا راغله تاسو ته بینه یعنی ښکارا او واضحه یعنی بیان من ربکم د طرف د رب ستاسو نه وهدن هدایت ته ورحمت و مهربانی ده فمن ازلمو پسوک دې زیات ظالم ممن د هغه چا نه کذبا چې دروغ ګڼي بآیات الله آیاتونه د الله وصدف عنها او مخ اړی د دې نه سنجزي الذین زرد چې سزا به ورکو مونږه کسانو ته یصدفونا چې مخ اړی عن آیاتنا د آیاتونو زمونږ نه سوء العذاب یعنی الله فرمایي بد عذاب بما كانوا بوجر دی باندې یصدفونا چې دی به مخ اړو هل ينظرون او نکی دی انتظار الا ان تأتيهم الملائکه مگر دې خبره چې راشي دی ته ملائک او یأتی ربک یا راشي ربستا او یأتی یا راشي بعض آیات ربک بعض نخ د ربستا یوم یأتی پکم رزبانی چې راشي بعض آیات ربک بعض نخ د ربستا لا ينفع نپب نور کئی نفسا یو کست ایمانها ایمان داغ لم تکن چی نوی روڑے آمنت ایمان من قبل مخکد دینا او کسبت یای نوی کڑے فی ایمانها پہلت دی ایمان خپل کی خیرن سنی کی قل تورتو آیا انتظرو انتظار کوئی تاسو انا منتظرونا بیشک منگ انتظار کون کیو ان الذین بیشک آکسان فرقو چې ټوټې ټوټې کړی دینهم دین خپل لرا وکانو شیعا او دی شو ډلې ډلې لستانې ته منهم د دینا فی شیء په هیڅ کې انما امرهم بیشک معامله د دی الی الله الله ته حواله ده ثم ينبئهم او بیا به خبر ورکړي دی ته بما په وجه دی باندې کانو یفعلون چې دی به کول من جاء بالحسنه یعنی څوک د چراړي نیکی فله داغ د پاره اجر د 10 امثالها لس چند داغي ومن جاء بالسيئه څوک چراړي بدی فلا يجزى نو سزا بنشي ورکول هغه الا مثلها مگر په مثل داغي بدای وهم لا يظلمون پدې بظلم نکی صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا الله زموږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله چې کوم صغیره کبیره ګناهونه دي الله په ټول باندې عفو کرم راکاږي الله پیغمبر صلوات والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړي الله داینه موږ ته خیر راکړي الله چې کوم شرور آفتونو مصیبتونو پناه وختره الله داینه موږ ته پناه راکړي الله چې سوره بیماران دي ټول ته شفای کامله عاجله نصیب کړي الله که په هسپتالونو کې که په کورونو کې هر ځای کې الله چې سوره بیماران دي الله داسې بیماری لا علاج بیماری دي الله دا علاجونه نشته ستا په خزانو کې شته الله د دغه کور او بد دي بیماران د پاره شفا وګرځي دعا وکي زمونږه خورکای راغلي دا غیم بیماران دي چې الله جل شانه هي هغه وړو ټولو ته صحت کامله ورکي نور چې سوره بیماران دي که هغه هسپتالونو کې کورونو کې مسافر دي چې هر سوره دي الله دې ټولو ته شفا ورکي الله دې ټولو ته شفا ورکي سوره مردگانو فات شوي الله دې ټولو قبرونو د نور نه ډک کړي جنت د باغچونه د باغچې وګرځي سبا به ان شاء الله درس په چوټي وي جمعې پر سحر به ان شاء الله چې دې نو شپږ بجې به د احادیثو درس هغه به وي جمعې پر سحر به ان شاء الله درس وي او سبا ماښام چوټي ده جمعې پر مازیګر ماښام به بیا خپل ترتیب سره به درس وي الله دې مونږه تاسو ټول ناراضي شي الله دا قرآن کریم سره دا مرګرتیا زمونږ او تاسو نصیب وګرځي او الله دې دا قرآن کریم چې دې تر مرګ پورې بیا بیا په مونږ باندې دا شان اوی ختم دي کی بیا دې را باندې وای الله دې مونږ د قرآن نه لري کوي الله دې مونږ د خپل ځان نه د خپل دین نه لري کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین